او دومره اخلاصمند صحابیه لا یو وخت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دا ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وګیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر یو ادا په دې باندې صحابه ځانونه پوي کړیو صحابه فرمایي وکله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غسو وې مخ مبارک پیدا سي سور شو او د دې ورزو مبارکو په منځ کې یو رګ براوه ته دی بدا سو ټوپونه وال چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غوسه ورغله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کلم د دنیا د پاره نه دی غوسه شوی موت ته تل د پاره دنیا د پاره غوسه شوی الکه سرګه ونه پټو کلور ته غوسه کو په غړو باندې په چیو باندې په چینی باندې کو کنه کو دا خو د کپړې وش کول او د چپړې وش کول او د زما بوټان وش کول د کپړې وس زولې زما واست غوسه په صدا دا په دنیا باندې دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حیات مبارکه کې د دنیا په یو خبر نه دی غوسه شوی او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیادبی کړی دا د ځان په بیادبی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چانه بدل نه دی غسته خو چې کله به د قران بی عزتی رااله کله به چې د دین بی عزتی خبر راغله کله به چې د الله جل شانه پشان کې د ګستاخی خبر راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډیر غوسه کېده او صحابه فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشاله نو قسم په الله مخ به داسې روخانه شو داسې تک سپین بشو لکه دا مخامخ نور لکه د څوارلسم شپې سپوږمۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک باندې به خوشاله آثار د لری نه ښکارېدل خسته به ښکارېده نور بم خسته شو نور بم خسته شو د صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اشاره پوه شو چې وګړي کور ته لاړ ام سلیم رضی الله تعالی عنها خپل خاون فرمای ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم وګړي کور کې سړي وای دغه یو درې څلور روټي دي او تیاری دي دی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اتیا صحابه ناشته او غوي موګي دي سوچ کوا راز موستا بیبینه وي وسوریال تاتیا کسان دي زما دا بچی بچ کوي دا برا بچ کوي دا انس بچ کوي رضی الله تعالی عنهما زبچ کوم ته بچ کوي ته چې دا درې څلور روټي دی دا ویسي صحابه ته نو مونږ بچ کوو دا سیده کنه یا کم سے کم دا خو به وای زمون خدي یو دوته پری دا یو ول تويسه یا دوال تويسه یو دانه اور ته وای په کپړه کې وتړلې دا الله رسول کې اوه ماتي قربان کې الله روټي ورل دغه روټي را کړی دي نه سالن شته نه بل سستو لک تیلی طلحه رضی الله تعالی عنہ انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ورولېګ ورته وی دا الله رسول خپل والد محترم راولېګلم دا د پرکټې د خپل زوی نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज کوي اے صحابه ورا پاتای ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ روټي کړي درازي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ کور ته په منډه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې شو او خزي ته وی هي هي رسوا شو دا خو درې روټي دي دوه روټي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اتیا صحابه کرام دی ټول وګی دي مونږ خو ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بدا ورکو او غوی به یو خریزان به په مول کی دا خو ټول صحابه را روان کو ام سلیم رضی الله تعالی عنها ورته فرمای خاوندا ورختا کیګمو د الله رسول ته پته چې دومره روټي دی او ورته پته ده و به ورختا کیګمو د الله رسول په هر یو کار کې حکمتي راځه چراغ خيو کړل زي برابر کو ملمانه راغله لو څوک ملمه دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک ملمه دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څوک ملمه دي عثمان عمر رضی الله تعالی عنہما علی رضی الله تعالی عنہ وای عشره مبشره ناشنا ملمان دي ناشنا میزبان او ناشنا ملمان دي مړه په دنیا کې بداسي میزبان ملاو شي لکه ابو طلحه او ام سلیم رضی الله تعالی عنها ملاو بشي داسې ملبه ملاو شي لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر ملمده او صحابه ملمان دي او د اخري زمانه اخري پیغمبر قران چې په نازل شوی دا ملمده مړه دا کور وسومره بختور یا دغه زمانہ دغه وخت دغه ورځ دا وسومره بختور و دی وخت وسومره خوند او څومره مزه کوله چرچا ملمسو کی وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسونو مبارک او بد حوض کوثر زمونږ نصیب کې امین وای محترمو ملمانه کې ناستل او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل راولې دا روټي سنت طریقه دا ځان سره وساتئ دا ځان سره ولیکئ چې کله روټي کم وا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به اچوري کوله ماته ولا وای
ټوکړي ټوکړي به کړل قپونه قپونه نړۍ نړۍ به کړل دا سنت طریقه ده دې کې الله برکت شي ما دا ټریننګ کړي تاسو یې مو کوي چې روټۍ کله کمه وکمه نو هغه میده میده کې داسې دسترخوان باندې واچوي الله په ډېر برکت شي دا طریقه د چا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کوي روټۍ ورته راوړو الو روټۍ راوړئ دسترخوان وړول دا د عربو رواجو دا سنت طریقه ده ښه دای خور کو اتیا کس صحابه کرام کېناستل او ناشنا ملمانه دي درې روټۍ دي او اتیا کسان دي هر سړی حیران پاتې شي اوس ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې ته دا روټۍ ټوټې کړله ټوکړه ټوکړه کړله او رسول الله صلی الله علیه وسلم پې هغه غوړي هغه د زیتونو تیل چې څه وروی پېښول چې وروی پېښول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاسونو مبارکو باندې صحابو باندې تقسیم کړله قسم دی دغه روټۍ اتیا صحابو وخوړله هغوی پې ماړه شو او بیا هم پاتې وه درې روټۍ اتیا کسانو پهلوانانو کسانو او هغو چې هغوی وږي وو هغوی وخوړل او قسم دی چې روټۍ او تیل بیا هم پاتې شو دې ته څوک وایي ام سلیم دا صحابیه ده خپلو خویندو ته ویم خپلو میندو ته ویم د اهل اسلام ټولو زنانو ته ویم چې دغه رنګې خوینه په ځان کې پیدا کړئ ښه دا هر څه پاتې دي